عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء فمن سواهم آدم فمن سواه الأنبياء وآدم فمن سواه تحت لواه يوم القيامة من غير فخر أو كما قال. ربيع الأول میاشتا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شان متعلق داغي د عظمت متعلق او داغي د لوی حیثیت متعلق رب العالمین ورکړی دی داغي بیان کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ترمذی شریف کی حدیث ته چې انا سید ولد آدم ولا فخر، چې د آدم علیه السلام چې څومره اولاد دي داغي ټول سردار دیما یا فخر او کبر نه کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله ډېر شان ورکړو او ډېر لوی حیثیت. پیغمبرانو کې بعضی پیغمبرانو له الله په بعضو درجې ورکړي دي. ورفع بعضهم فوق بعض درجات. خدا درجه د پیغمبر چې مونږ بیانو د هر پیغمبر داغه به دا مطلب چې دغه پیغمبر لوی شان دی، داغه د الله په نزد ډېر لوی منقبت او عظمت دی. دا مطلب دی نه چې د بل پیغمبر سپکاوی وسره وشي. ځکه ټول انبیا او ټول پیغمبران د الله مقربین دي، د الله نږدې بندگان دي. او په ټولو کې د لوی حیثیت پیغمبر د لوی مرتبه خاوند محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. فرمایي چې ما ته الله تعالی د قیامت او د حشر میدان خو انبیا می ولیدل، یو پیغمبر بروانو یو امتی به پسیو، بل پیغمبر بروانو هغه سره به دوه امتیانو، بل پیغمبر بروانو هغه سره به درې امتیانو. یو لویه ډله مې ولیدله، زما شک پیدا شو چې دا به انشاءالله چې زما امتي وی تپوس مې وکړه د حضرت جبریل علیه السلام نه چې دا څوک دی؟ وی دا موسی علیه السلام د خپل امت سره روان دی. وی چې بیا مې نظر پورته کړ، یو ډېر عظیم الشانه ډله وه، ډېره لویه ډله، او د اسمان دا ټوله غاړه یې ډکه کړې وه. مې چې دا څوک دی؟ وی دا ستا امت دی. نو نبي علیه السلام فرمایي چې زما امت به د نورو امتونو په نسبت په زیات تعداد کې جنت ته ننوځي. سره د دې نه چې زموږ امت د نورو امتونو په نسبت کم دی. یو حدیث پاک کې راځي وي ستاسو نسبت نورو امتونو ته داسې دی لکه د غوی په وجود کې، د تور غوی په وجود کې چې یو سپین داغ یا د سپین غوی په وجود کې تور داغ، دومره دا نور خلق ستاسو نه زیات دي. نو عقل خدا وای چې هغه ډیر دی مونږ لږ جو ناغي به جنت ته ډیر دی مونږ به کم ځو. نه، وی تاسو به د هغې په نسبت جنت ته په زیات مقدار کې داخلېږئ. او کله چې د قیامت ورځ چې حدیث پاک کې راځي، بخاري مسلم کې حدیث دی، خلق به په لوی تکلیف کې مبتلا، حساب کتاب به نه کېږي، او هر انسان به په خپلو خولو کې ډوبي. بعضې سړی به په خپلو خولو کې تر کونډو پورې ډوبي،
څوک به د ګیټو پورې وي، څوک د نامه پورې، څوک د سینې پورې، څوک د غوږونو پورې. د دنیا د اوبو د خولې او د آخرت د اوبو د خولې فرق دی. دنیا کې خو اوبه خپله سطح هواره ساتي. یو ځای کې چې سیلاب وي او ځمکه هواره وي نو ټول خلک به یو شان ډوبي. دا به نه چې یو زیات دی او بل کم دی، یا چې ځمکه هواره او د حشر د میدان ځمکه هواره ده، نو چې اوبه د خلکو نه د خولې په شکل کې وبهېږي خو پکار ده چې ټول خلک یو شان پکې ډوبي. نه د آخرت خوله د دنیا د خولې په شان نه ده. د هر چا خوله به هغه پورې ولاړې لکه د جامې په شان ده. د چا نه به ډېره خوله بېږي، ده پورې به لکه د جامو نښتې ولاړه به وي. د چا نه به لږه خوله بېږي، د چا نه به زیاته بېږي. نو خلک به تنګ شي چې ګرمي ډېره ده، سوري نشته، کوټه نشته، دیوال نشته چې د هغې لاندې مونږ کښېنو، او دومره ګرمي ده چې خولې رانه بېږي. تکلیف کې به خلک پرېوځي، تنګ به شي. نو چې دا د دنیا کې هم بعضې خلک داسې هوښیارانې راغونډ شي، یو جرګه جوړه کړي، نو دې کې به هم یو جرګه جوړه شي. د آدم علیه السلام د اولاد در قیامته پورې چې څومره دي دا ټول خلک به یو جرګه به پکې جوړه شي. ځای چې ویلاړ شو آدم علیه السلام پسې، او زمونږ نیکه دی او دنیا الله د هغه نه آباده کړې ده، چې هغه ته ووایو چې الله ته سوال وکړي چې د حساب کتاب شروع شي. دغه جرګه به د حشر په دا میدان کې ګرځي، حضرت آدم علیه السلام به را پیدا کړي. هغه ته به وایي چې مونږ تاله راغلي یو، پر اولاد دې رحم وکړه. اولاد بچي دې په لوی تکلیف کې پراته دي. الله ته سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. جنت او دوزخ وروسته خبره ده، جنت ته ځو که دوزخ ته ځو، خو چې دې غم نه خو خلاص شو که نه، د دې غم نه خو دمه شو. حضرت آدم علیه السلام به وایي چې ما سره ستاسو نه زیات فکر دی، ځکه اولاد باندې پلار نیکه ډېر خفه کېږي، خو زه نشم ویلی. نو ولې ته چې د الله پیغمبر او الله په خپل قدرت پیدا کړي، بغیر د پلار او د مور نه پیدا کړي، او جنت کې اصول هم دقسې دا خلک به ورته وایي جنت کې اصول، جنت کې وخت تېر کړی دی، وی نشم کولی، نشم ور مخامخ کېدی. که ما نه الله تپوس وکړي چې تا ولې پوټي له ګوتې وړې، او چې تا نه وې وړې دا غم به نه و جوړ کړه، نه زه به الله له جواب ورکړم. نشم ودرېدی الله، او دا حقیقت دی. بس الله ته مخامخ کېدل اسان کار نه، ډېر ګران کار. اگر چې قرآن حکیم کې الله د آدم علیه السلام متعلق فرمایي فنسیه ولم نجد له عزما، چې شیطان قسم ورته وخوړه د خدای هغه حکم ته هیر شو، او څه په محکمه او کلکه اراده او په کلک قص باندې بوټي له ګوتې نه دی وړی، د الله هغه قسم ته هیر شوی دی. لیکن بیا به هم دی یېرېږي. وی موږ څوک خلک به ورته وایي یاره وایي زما نه پس یو ډېر جلیل القدر پیغمبر نوح علیه السلام دی، د هغه نه الله دنیا دوباره آباده کړې ده، او هغه له خدای پاک په دنیا کې په کښتۍ کې لوی نجات او خلاصي ورکړې ده، هغه له لاړ شي. دی به ګرځي په دا میدان کې، نوح علیه السلام به را پیدا کړي. تا له راغلي یو، څه له راغلي یې؟ الله ته سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع، جنت دوزخ وروسته خبره، جنت ته ځو که دوزخ ته، او چې الله موږ سره حساب کتاب شروع کړي چې دې غم نه خو خلاص کړي. او ته د نوح رومبی پیغمبر رسول ورته رومبی رسول، رومبی پیغمبر خو آدم علیه السلام دی، خو په پیغمبرانو کې یو خاصه ډله د رسولانو د هغې ته رسولان وایي، هغې کې 314 رسولان دي، په هغې کې رومبی رسول حضرت نوح علیه السلام دی. به ورته وایي چې ته خو رومبی رسول یې، د بخاري شریف حدیث دی. او الله لوی احسانات تر سره کړي دي. الله ته سوال وکړه چې د حساب کتاب وشي. وایي زه دا چېرته ته کولی نشم کولی. ولې نشي کولی؟ وایي که زه الله ته ویم چې حساب کتاب ورسره وکړه او الله رحم پې وکړه، او الله ما ته وایي چې دنیا کې د خیر یې ورته ولې کولی. لکه څومره خلک چې د نوح علیه السلام مخالف وو، بغیر د یو څو کسانو، د شمېر یو څو کسانو. او نوح علیه السلام تنګ شو، د الله نه سوال کړی و رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایه بس د کافر یو کور چې په مخ د ځمکه پرېږدي، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خدای که دا پرېږدې دا شته څو کسان په شمېر مې مسلمانان کړي، دا هم راله ګمراهان کوي. او که د دې نه کوم بچي پیدا کېږي 900 کاله مې غم او ازمایل هم کافران جوړېږي، نو دې نه څه فایده ده، خدای دې تباه کړي. الله سیلاب راوستو، هغه یو څو کسان په کښتۍ کې بچ شو، باقي تباه و برباد شو. نو که دا الله او یو کار بل هم شوی دی، د زوی متعلق مې سوال وکړو چې خدای زوی مې بچ کړي، اگر چې زوی مې کافر و او زوی و نو ما سوال وکړو الله پې خفه شوی نه زوی نه بچ کېږي. نو که الله ما ته دلته کې غصه شي او ما ته وایي چې ښه دنیا کې د خیرې کولې
او دلته ولا دعاګانې کوي او بیا د دوی لپاره دین دنیا کې سوال کړی او کافر نو زه به الله له جواب ورکوم دا کار نشم کولی. هغې به ورته موږ څوک موږ خو په غم کې پراته یو یاره زما نه پس یو بل پیغمبر تېر شوی دی ډېر جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام هغه له لاړ شي ممکن ده چې هغه دا کار وکړي. خلک به راغونډ شي ابراهیم علیه السلام ته ګرځي به ورپسې په دا محشر کې په دا میدان کې اخره کې به را پیدا کړي چې را پیدا کړي هغه ته به مینځداري وکړي چې ته خو د لوی درجې پیغمبر او دا ټول خلق په لوی تکلیف او مصیبت کې گرفتار دي په خپلو خولو کې ډوب دي الله دپاره خدای ته سپارش وکړه الله ته سپارش وکړه چې د دې سختۍ نه مباسي او زه چېرته دا کولی شم ما یو درې خبرې کړې دي اگر چې دروغ نه دي خو شکل یې ټیک نو ظاهر شکل یې برابر نو بعضې وخت خبره د شریعت مطابق دروغ نه زمونږ طالبان توریه ورته وایي یو مقصد له یو انسان یو داسې خبره وکړي چې ظاهر کې لږ ښه نه ښکاري نوره ټیکي لکه هغې کې یوه خبره داسې وه چې په لاره تلله او یو بادشاه و هغه چې به چا سره ښځه لیدله نو هغه به یې اغېشته او خاوند به یې وله وجب چې ښځه به یې لیدلو هغه به یې اغېشته او خاوند به یې وله وجب او که چا سره به خور وه نو هغه هم ته اغېشته خو هغه رور به یې وله نه وجب چې دا خو بس خاوند خو به یې ځکه وجه چې خاوند خو په ښځه لوی غیرت کوي هغه به یې مړ کړه چې اړو قصه خلاصه شي او د خور که به رور سره وه نو هغه قاسم ودی چاته نو نو سړی به یې نه وجب نو حضرت ابراهیم علیه السلام سره بیبي روانه وه حضرت ساره رضی الله تعالی عنها ورته ویې داسې کار د سارې هجرت کوي د خپل وطن نه وایي نن ګورې په مخ د ځمکه زما او ستا نه ما سوا بل مسلمان نشته زه مسلمان یم او ته مسلمان یې ته ښه دی د سړی نو موږ د مسلمانۍ ورور او خور یو ګوره مخکې نه وله خبره برابري چې دروغو کې را نه شو نو دا بادشاه به ځان له بوځي او مخامخ کوي بریتا نه به تپوس کوي چې دا سړی دی څه دی نو خو ته مسلمان یې زه مسلمان یم مسلمان رور خور یې نو ته ورته چې دا مې رور دی ګوره دا ظاهر شکل خو ټیک نه شو که نه ځکه رور خو یې نو خاوند دی لیکن حقیقت کې خبر دروغ هم نه ده دا موږ ټول نه وایو لکه دا مې خور ده دیني خور مې ده د مسلمانۍ خور مې ده او دا زنانه نه وایي دا زما رور دی رورې ورشه دا شی راوړه رورې ورشه دا شی راوړه پردی جینۍ وي وایي که نه وایي نو خبره په حقیقت کې ټیک وه خو شکل یې ټیک نه داسې دوه خبرې نورې هم وې نو وایي که زه الله ته مخامخ شم او ما په دې چې ته ونه نیسي ګوره پټې خبره ده خو په الله په زړه کې یره پرته ده وایي موږ څوک خو خلک به ورته وایي وایي یاره داسې وکړې زما نه پس یو بل مضبوط پیغمبر تېر شوی د حضرت موسی علیه السلام هغه له لاړ شه ادا کار کولی شي ګرځي به دا خلک په تکلیف کې مبتلا وي په خولو کې به ډوبي حضرت موسی علیه السلام پسې به راشي هغه ته به سوال مینځداري شروع کړي او زه هم دا کار نشم کولی ته ولې نشي کولی ته خو د الله پیغمبر یې الله د سره په کوهتور کې مخامخ په مخامخ خبرې هم کړي دي ته ولې نشي کولی وایي ما سړی وژلی دی سړي راته وایي راشه زه مې امداد وکړه او هغه ظالم له مې سوک ورکړه وجه مې نه خو سوک مې پرې خدای ور برابر نو کوم اگر چې دا څه ګناه نه ده د پیغمبر نه الله په دنیا کې ګناه نه ښکاره کوي د ګناه نه پیغمبر پاکي خو که ما په دې لاره ونیسي چې ولې سړی دی وجه بیا به څه جواب ورکوم عیسی علیه السلام پسې به ولېږي عیسی علیه السلام به را پیدا کړي وی یاره دله ورشئ نو د الله نیازبین پیغمبر و او ډېر بهتر پیغمبر و ځکه چې بغیر د پلار نه الله د مور نه پیدا کړی چې را پیدا کړي نو ده ته به مینځداري شروع کړي چې دا بندګان ټول په خولو کې ډوب پراته دي او په تکلیف کې پراته دي تا الله ته سوال وکړه چې حساب کتاب شروع شي وایي زه خو نشم کولی ته ولې نشي کولی یاره زما خلکو په دنیا کې عبادت کړی ما ته یې خدای ویلي دي د خدای زوی راته ویلي شوي دي نو که زه الله ته مخامخ شم هسې نه ما ته ده وایي چې دا به ته جوړ تا ویلي دي او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دا تپوس پسې کوي اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین من بعدي اے عیسی دې خلکو ته تا ویلي دي چې زما او زما د مور عبادت وکړې نو عیسی علیه السلام به ورله جواب ورکړي چې نه ګورې ما قلت لهم الا ما امرت ما چې تاسو حکم کړی دی الله حقه مې ویلي دي دا ټکي ما نه دی ویلي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي وی دونه به دې غمجن شي او دونه تکلیف به پرې راشي چې د هر ویښته نه بیا د خولې په ځای وینه راوځي اخر تپوس ته چا دی د رب العالمین پیغمبران څونه ګران کار دی حدیث پاک کې راځي چې د محشر په میدان نه خلک بیا جنت ته پورې وځي نو په پل صراط ته پورې وځي ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا هر سړی به په دا پل ځي نو پیغمبران به وایي چې رب سلم سلم یا خدای خیر راکړي
پیغمبر بداوي سره دې نه چې هغه پیغمبر به په رب د سترګې غوندې پورې وځي او د خپل امت سفارش وکړي او هغې به رب سلم سلم رب سلم سلم یا خدایا ما ته او زما امت ته خیر راکړي. اسانه خبره خو د الله دربار کې ودرېدل. نو عیسی علیه السلام به انکار وکړي دا کار نشم کولی. خلک وایي موږ څوک آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، اخر کې تاله راغی نوح علیه السلام ټولو پسې وګرځېدو. وایي نه ما ته یو کس معلوم دی عیسی علیه السلام به ورته وایي. دا په مسلم شریف کې او بخاري شریف کې حدیث دی، یو ځل نه بار بار ذکر کړی. ما ته یو کس معلوم دی هغه له ورشي هغه دا کار کولی شي. ابا وکړي وایي هغه څوک دی؟ د آخر زمانې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام په را پیدا دی چې را پیدا کړي نو هغه ته به ووایي چې دا خلک په غم اخته دي، په خولو کې ډوب دي، ګرمۍ کې پراته دي. او د الله ذوالجلال نه سوال وکړه موږ د آدم علیه السلام نه شروع شو په لویو لویو پیغمبرانو وګرځېدو، چا هم غاړه کېنښوده. اوس تاله راغلی یو جنت او دوزخ وروستو خبره ده جنت ته ځو که دوزخ ته، خو چې دې میدان د غم نه خلاص شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وفرمایي انا لها، زه دا کار به کوم انشاءالله، بل چا پسې مه کوئ، تا به زه وکړم. نو لاړ به شي د الله د عرش لاندې نبي علیه السلام فرمایي زه به ودرېږم. دا خلک چې موږ په بانګ نه پس یو دعا کوو که نه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. خدایا نبی علیہ السلام د فضیلت وسیله او مقام محمود ورکړي، دغه هغه مقام محمود دی. نبی علیہ السلام فرمایي د بانګ نه پس چې دا دعا چا هم ولوستله زما شفاعت هغه دپاره واجب شو، شفاعت به ولکړم. دی خوشحاله دی په دې، دا مرتبه د موږ په دعا الله نه ورکوي، خو دا موږ په دې یو سړی خوشحاله یو چې موږ په دې خوشحاله یو، الله موږ یې غواړو چې ته ولې دا مرتبه ورکړي. موږ ته یې فایده ده، د آدم علیه السلام ټول اولاد ته یې فایده ده. نو انا لها دا زه کولی شم. نو هغه مقام محمود د الله د عرش لاندې به نبي علیه السلام ورشي، هلته به ودرېږي. نو حدیث پاک کې راځي چې الله به داسې حمدونه او ثناګانې زما په زړه کې واچوي چې هغه دې وخت زما له کې نه تېرېږي. ډېرې ښایسته ښکلې د الله صفتونه او د الله نومونه او د الله ثنا. نو نبی علیه السلام به الله ته په سجده پروت او دغه صفتونه به الله ته مخکې کوي. الله ته رب العالمین، الله ته د ټولو کائناتو خالق او مالک، پروردګاره ټول مخلوق تا ته محتاجه، مونږ تا ته محتاجه. غم ستاره طرف نه، تکلیف ستاره طرف نه، راحت ستاره طرف نه، داسې قسم خشته خشته حمدونه ثناګانې به ووایي. نو د دنیا په اندازه هلته خو ورځې شپې نشته، یوه ورځ ده. د دنیا په اندازه یوه هفته به نبي علیه السلام اوږده سجده ولګوي، لکه د یوې جمعې نه تر بلې جمعې پورې اسانه خبره نه ده، دومره اوږده سجده به نبي علیه السلام ولګوي. نو جبریل علیه السلام به راشي، الله به یې راولېږي چې نبي علیه السلام ته ووایه سل تعطه، زه غواړه چې څه سوال کوې چې تا ته مونږ هغه سوال درکړو. اشفع تشفع، څه چې د چا لپاره هم سفارش کوې نو پاس هغه سفارش کوه چې مونږ ستا هغه سفارش قبول کړو. نو بل بخاري شریف کې حدیث مختصر دی، په مسلم شریف کې اوږد حدیث دی. نبي علیه السلام به پاسې د ټولو نه مخکې به دا سفارش وکړي چې الله د خپلو بندګانو سره د آدم علیه السلام د اولاد سره حساب کتاب وکړه. دا سوال درته څوک جنت ته ځي که دوزخ ته ځي، خو دې غم نه اخلاص کړه، ډېر ولې نه اخلاص کړه، د قیامت ته دې میدان نه پروردګار اخلاص کړه. دا سوال او دا زاري درته کوم حساب کتاب سره وکړه، هغې نه پس به حساب کتاب شروع شي. نو چې شروع شي نو داسې به نه لکه د دنیا حساب کتاب چې په دې به کلونه لګي، لکه دا خو په کربهاو مخلوق د خدای وي. نه نه نه، د دنیا د ګینټو په اندازه، شپږو ګینټو په اندازه په ټول مخلوق سره رب العالمین حساب کتاب. د دنیا نیمه ورځ اندازه شپږ غنټې تقریبا، نیمه ورځ شپږ غنټې تقریبا، یاره دې نه کم بعضې ورځې لنډې بعضې ورځې اوږدې، خو چې اوږده ورځې نو 12 غنټې نو شپږ غنټې په اندازه. او زموږ علما داسې مثال ورکوي لکه سړی چې دې نور ته ګوري، هر سړی وي دا نور ما ته مخامخ دی، یا سپومې سره سړی رواني، هر سړی وي دا سپومې ما سره روانه ده او ما ته ګوري. دغه رنګې هر انسان سره به حساب کتاب وشي. او د هغې نه پس چې مخلوق خدا سره حساب شروع شي، بیا به نبي علیه السلام د خپل امت لپاره دغه شروع کړي، سفارش شروع مخکې خو د ټول مخلوق لپاره او بیا د خپل امت لپاره. دا لوی شان مستفیرونو دی که نه دی چې د آدم علیه السلام د اولاد لپاره او د ابراهیم علیه السلام د اولاد لپاره او د امت لپاره د ټول مخلوق لپاره به سفارش رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه پیغمبر چې چا په امت کې الله مونږ پیدا کړي. نو حدیث پاک کې راځي چې الانبیاء آدم فمن سوا، ټول پیغمبران آدم علیه السلام او د هغه نه ما سوا چې څومره پیغمبران دي تحت لواء یوم القیامت، دا به ټول د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړ، ولا فخر من غیر فخر، له کبر او لویي نه کوم.
کبر نه کوم. یو موقع کې یو سړی پاسېد وی چې الله پاک موسی علیه السلام نه فضیلت ورکړي په ټولو بندګانو. نو یو مسلمان هغه یهودي ته پیړه ورکړه وی ښه موسی علیه السلام چې په ټولو خلکو غوره دی خو زمونږ په نبي علیه السلام باندې جوړ غوره شو. اثر ایرالو نبی علیہ السلام ته فریاد وکړو دغلو واده وی ولې دی وی سید دی چې موسی علیہ السلام په ټولو بندګانو غوړه دي نو مال غوسره چې په تام جوړ غوړه دي. نبی علیہ السلام کو فرمایل وی زما لوی په خلکو مختار کوي ما لوی مګا زه ډېر کمزور یم ایسو ناجدي وکړ ما لوی می صاحب په خلکو باندې وی قسم دې د قیامت په لوی میدان کې وخلک بے هوش شي زبم بے هوش شم نو چې سر روجت کوم نو موسی علیہ السلام بل الله د عرش خپنی ودی دونه فضیلت دی پته راته نه لګي چې زمانه مخکې په هوش کې راغلی دی او که نه په کوهي تور کې دی بې هوش نو الله ورته هغه بېهوشي معاف کړې ده. نو وایي ما په نورو پیغمبرانو غوره میثاق دی چې زه غوره یم دی خپل عاجزي کړې ده. نو د قرآن شریف آیات دی او په نورو حدیثو کې دي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له الله په ټولو پیغمبرانو فضیلت ورکړی دی. خو ما راته مخکې وایي چې ګورې د فضیلت دا مطلب نه چې د بل پیغمبر سپکاوي وشي. ټول انبیا او پیغمبران د الله مقربین او نږدې بندګان دي. او بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې د هر پیغمبر به د قیامت پر حوض حوض هر پیغمبر لشته او زما حوض ته کوثر ویل کېږي. زما حوض به د نورو پیغمبرانو د حوض نه ډېر وي د نورو دونه غټ حوض نشته دی. او زما د حوض اوبه به د شاتو نه خوږې وي د پیو نه سپینې او د واورې نه یخې وي او د هغې په غاړه چې کومې سراحې پرتې وي د اسمان د ستورو نه به زیاتې وي او زه به په هغې خلکو له اوبه ورکوم او چې چا باندې ما د هغې حوض نه اوبه وڅښلې ابدا همیشوالي پورې به هغه انسان تږی نه شي. یو قوم به زه به یې پېژنم زه به ورته اواز کوم چې راځئ چې اوبه درله درکړم دا زما ملګري دي فرشتې به راشي اوبه نیسي جهنم ته به یې روان شي. زه به اواز وکړم اوصحابي دا خو زما هغه ملګري دي د مینې د تصغیر لپس دا خو زما هغه خشته ښکلې ملګري دي دا ولې جهنم ته بوځئ. فرشتې به راله اواز ورکړي چې تا ته پته نه لګي چې ستا د وفات نه په دوی څه عمل کړی دی خو مرتد شوي بعضې کمزوري مسلمانانو رکوع کمزوري چې نبي علیه السلام وفات شو چا زکات نه انکار وکړ څوک واپس کفر ته لاړل دا یو ډله وه پکې دا کمزوري نږدې مسلمانانو چې نږدې مسلمانان شو بیا لاړل. نبي علیه السلام فرمایي چې ښه نو كنت شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتني كنت انت الرقیب علیهم. زه خو چې جمدی نو زه خو هغه خبره کوم او د ما د وفات نه پس الله بیا تا ته ښه علم دی. حوض کوثر وایي زما حوض ته به د نورو امتونو په نسبت زیات تعداد کې خلک راځي زه به ورباندې وبس کوم الله دې هغه قوم مونږ وګرځوي. بیا فرمایي چې د ټولو نه مخکې حساب به زما امت سره کوي دا لوی شان دی که دنیا ته د ټولو نه وروستو راغلي وي حساب کتاب به زما امت سره ټولو نه مخکې کوي او بیا جنت ته به زما امت د ټولو نه مخکې داخلېږي نور به وروستو راځي. او چې زه د جنت دروازې ته ورشم خپل امت را سره نو د جنت د دروازې رکاړی به ورته کوم نو ما ته به آواز میلو شي چې څوک یې نو زه به خپل نوم والم چې فلانکې محمد صلی الله علیه وسلم سره د خپل امت نه نو ما ته به هغه دروازه کولو کړي وبه چې بېکا ومرتو هم ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې ننوځي وروسته به نور خلک ننوځي. انا اول من يدخل الجنه د امت سره لومبې جنت ته به زه داخلېږم او لومبې هغه کس چې د جنت د دروازې کړی ټنګوي ابزیم حدیث پاک کې راځي او ورسره دویم ټکی څه وایي من غیر فخر ګورې کبر ولوجې نه کوم خپل عاجزي به کوم زما وروڼو دا لوی شان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅ انکار کې نشته. او په دنیا کې لوی شان د امام الانبیا لقب د امام الانبیا لقب واحد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ملاویږي. د معراج واقع په دلیل دا وایي نبی علیه السلام فرمایي براق باندې سور کړم او بیت المقدس ته ورسولم. جبریل علیه السلام هغه بیت المقدس سر د جومات نه بهر تیږه وه او دا هغه تیږه وه چې نورو پیغمبرانو به خپل څاروي پکې تړل چې لمانځله به رالل نو ډېره موده پکې تېره وه د هغې غسوله بنده شوې وه وایي پر خپله ګوته یې غسوله کوله وکړه پر خپله ګوته باندې او هغه براق یې پکې وتړه. زه کله کله طالبانو ته یو خبره کوم زه وایم چې پیغمبران خو د الله مقرب بندګان دي خو جنت څه کوي چې د خلکو سفارش وکړي ټول پیغمبران او د پیغمبرانو ملګري چې کوم مسلمانان دي د پیغمبرانو ملګري چې کوم مسلمانان دي ایمان یې پرې راوړی دی اب هم دي جنت ته خو یو څو څیزونه دي چې اب هم جنت ته دي چې هغه انسانان نه دي خو د پیغمبر د برکته جنت ته به ځي انسانان نه دي. یو به د اصحاب کهف سپې جنت ته ځي اگر چې اصحاب کهف پیغمبران نه دي نیکان بندگان دي سپې ورسره تللی دی چې جدا کېده نه
او نور د پیغمبرانو بعضې ملګري لکه حدیث پاک کې راځي چې بخاري کې ترمذي کې حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې کله زه براق ته ختم نو مستي یې کوله ټوپونه یې واله نو حضرت جبريل علیه السلام ولې داسې معمولي غوندې ټونګه ورکړه او ورته وایي چې تا ته پته لګي مستي کې در باندې څوک سورېږي په مخ د ځمکه چې تا باندې نن څوک سورلي کړي د الله په نزد د هغه نه غوره شخصیت بل نشته او چې ټونګې یې ورکړه نو هغه براق خولې خولې شو نو جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکي دا معجزه د نبی علیه السلام ده چې براق ورته وایي چې دا د خر نه غټ او د قچر نه راکوټ تک سپینو چې زه خو صاحب یو درخواست کول غواړم څه درخواست کې وایي چې د دې نبي علیه السلام نه دا درخواست غواړم چې اوس پرې د ده د سورلي مه خو چې جنت کې ما په حیثیت د خپلې سورلۍ قبول نو دا جلال الدین سیوطي خصائص کبرا کې لیکلي دي نو نبي علیه السلام هغه نو انسان چې هغه تم براق باندې سورلي کړې ده او هغه براق د نبی علیه السلام د برکت نه الله ذوالجلال نبی علیه السلام ته تر جنت ته بوځي نو د کم ابو بکر صدیق رضی الله عنه په اوږه چې غار ثور ته دننه شوی دی بس جنت ته نه او د کومو صحابهو چې په سینو چې د نبی علیه السلام مبارک نه غشي تمبېدلي دي او د چا پرون باندې سر یې ښودی دی او د هغې پرون باندې روح پرواز کړی د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا شخصیات په جنت الفردوس ته څنګه نه دي د صحابهو بیا د دې حضراتو د الله په نزد ډېر لوی مقام دی د نبي علیه السلام د برکت نه نو جبرېل هم هغه براق وتړ چې ویې تړه نو د جومات ته ننوتم وایي صفونو کې خلک ولاړ وو وایي زم یو صف کې ودرېدم نو وایي ما دا خیال و چې د جمع د مانځه وخت دی او امام به راځي او جمع ته مخکې کېږي به خو دا خلک په داسې انتظار دي لکه چې صفونه تیار او د امام د راتلو خلک په انتظار وي دقسې وایي زه ودرېدم صف کې چې به د مانځه ټیم دی اوس په امام مخکې کېږي مونځ به کوي راشه ته هم دې صف کې ودرېږه وایي حضرت جبریل علیه السلام د مټه ونیوم وایي ما ته چې دا خلک خو ستا په انتظار دی دوی لمونځ به نن څه ورکوې د دې امامت به نن څه کوې ته به مخکې کېږې نو زه یې مخکې کړم او په مصله باندې ودرولم او 2 رکعته مونځ مې وکړ چې فارغ شوم نو تپوس یې وکړ چې تا ته پته ولګېده چې دا څومره خلک در پسې ولاړو دا څوک وو ویې مې چې نه دا خو ما ونه پېژندل د آدم علیه السلام نه واله تر د عیسی علیه السلام پورې دا ټول پیغمبرانو درپسې مونځ امام الانبیاء والمرسلین د ټولو پیغمبرانو رسولانو امام او پیشوا ورأنا سید ولد آدم من غیر فخر او بیا چې کله بر اسمان ته لاړ د معراج واقعه نو یو پیغمبر جلیل القدر پیغمبران عظیم المرتبه پیغمبران هلته ورته الله کینولي دي نو په یو اسمان کې لومړي کې د یو پیغمبر سره د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات کوي په دویم کې د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت یحیی علیه السلام سره ملاقات کوي په دریم کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات کوي په څلورم کې د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات کوي په پنځم کې د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات کوي او په شپږم کې د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات کوي او په اووم کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات کوي نو چې وی د موسی علیه السلام نه کله پورته شو دا یو ډبې وهله بشیر چې د ویښ شي ته خوب له راغلی که ته تقریر اورېدو له راغلی بیګې راته ټېلیفون کړو چې دا خبرې به کوې نو مې ته په ممبر کې نه تی کوه که نه چې دونه ته پته لګي او بیا دا ودي دلته خدای واجب نو خبره مې دې پورې کوله چې د موسی علیه السلام نه کله بره روان شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ویې ژړل موسی علیه السلام حدیث پاک کې راځي نو دې تپوس وشو چې ولې دې وژړل ویې ژاړم په دې چې د ما نه وروستو الله یې ولک راولېږه ډېر وروستو ځکه د موسی علیه السلام نه نبي علیه السلام ډېر وروستو راغی